حامدا ومصليا اما بعد. زما عزیزانو، تاسو ته ما ویلي وو چې دې کې به انشاءالله مسایل جوړو. نن یو دوه مسلې زموږ هغه موضوع ده. یو مسله ده چې کوم انسان خودکشي وکړي د هغې نماز جنازه یعنی د جنازې مونځ به کیږي که نه کیږي. دویمه مسله ده چې د لیوني سړي یا لیونۍ ښځه چې مجنونه دیوانه وي د هغې جنازه به څرنګه کیږي. نو محترمو، اولنۍ مسله ده چې خودکشي کوم انسانو کې یقینا دا انتهایی سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. په دې باندې الله ډېر زیات انتهایی خفه کیږي. نو دا یقینا دا جدا ګناه ده. خو د دغه انسان چې کوم خودکشي وکړي، که هلک وي که جنۍ وي، هغې له به باقاعده غسل هم ورکولی کېږي، هغې له به کفن هم ورچولی کېږي او دغه رنګ د هغې به نماز جنازه ادا کېږي. زمونږ بدایع الصنایع دغه رنګ فتاوی شامی نورو اردو فتاوی چې کومې دي ټولو دغه مسله لیکلې ده. دویمه مسله ده چې کوم انسان یعنی هغه سړی وي که زنانه وي، هغه لیونی وي او هغه وفات شي د هغې جنازه. نو محترم موږ به ګورو دا کوم انسان چې وفات شوی دا سړی وي که زنانه وي، د ده دا لیونتوب او د ده دیوانتوب دا د ماشومتوب نه را روان دی او که نه دا د بلوغت نه پس دته د یو مسلې د وجې نه یا یو واقع شوي د هغې نه دې ته مخې ته راغلی دي. نو که چېرته د ده دا لیونتوب او د ده دا دیوانتوب دا د بلوغت نه مخکې یعنې دا ماشوموالي نه دا لیونی وي یا دا سړی لیونی وي، نو د داسې انسان جنازه هغه به د نابالغه کیږي. که ګورو به که دا سړی وي نو د ده به د نابالغه ماشوم، که دا ښځه وي د ده به د نابالغه جنۍ هغې مطابق جنازه کیږي. او که چېرته د ده دا لیونتوب یا مجنونتوب دیوانتوب دا د بلوغت نه پس شوي وي، یعنی دا د بلوغت نه پس ټیک وي، خو بیا وروسته څه مسله واقع راغلي وي، د دماغو کار پرېښی وي، لیونی شوي وي، نو د دې جنازه به دا به د بالغه سړي یا د زنانه مطابق کیږي. نو محترمو، ستاسو نه ما په اخره کې همدغه ګزارش دی چې دغه رنګې تاسو ته به نوي نوي مسایل راځي، هغه به تاسو هم اورئ او نورو ملګرو سره هم شریکوئ. زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ او دغه ځان سره شیر کوئ هم او الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.